نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. دا ټول مجموعه درود دفاع کو نام خوشاله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فاستاج ماندي لولو علماء کرام شجوع عظام تاسو ټول په دې پندال کې راغلو عزتمندو د ایمان او د اسلام سره ماینو مسلمانانو وقت نشته. علماء کرام مشران موجود دي ان شاء الله هغه به تفصیلی خبرې کوي. من اوریدو نه راغلی یو بیانونه نه راغلی. یو دوه خبرې ستاسو مخې ته کوم. انسان دده چې الله تبارک و تعالی دا مقام په دې ټول مخلوق باندې اوچت کړی دا په دې بنیاد چې د نسبت به د الله سره او چې د کوم انسان نسبت د الله سره نه د بندګۍ نو دا انسان الله تبارک و تعالی ته په ټول مخلوق کې بیا لاندې مخلوق دی. دا الله تبارک و تعالی مختصر علامہ افغانی سے فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی دا ځان نرستو چې کم قوت ورکړی دی او کم مقام ورکړی دی انسان له ورکړی. هغه انسان چې کوم انسان د الله تبارک و تعالی بندگی کوي اوس دغه بندگی پہچان د زړه سره تعلق ساتي د مینې تعلق د زړه سره وي. دیو جن فقهای کرام لیکي اخیره خبره کوم بس که د یو انسان د الله او د دین سره محبت نه وي نو دا انسان مسلمان نه پاتې کیږي. او چې کله د الله د رسول سره محبت دي د انسان ایماندار پاتې کیږي. او د محبت تعلق معنی وي چې د زړه کې نو چې کوم زړه کې د الله او د الله د رسول او د دین محبت پروت دي نو دا زړه د الله تبارک و تعالی سره د خپل نسبت جوړ کړي او نسبت لرونکي انسان به الله پاک په آخرت کې بخي. کوم انسان چې د الله او د دین او د دین د شعبو نه نفرت لري دا انسان محبت نه لري. د انسان کې ایمان نه پاتې کېږي او چې کله ایمان پاتې نشي الله دې د ایمان د زوال نه وساتي. دا انسان بیا په آخرت کې ابدي کامیابی نشي موندلی. دا انسان به هلته ناکامۍ سره مخ وي. نو الله تبارک و تعالی دې زموږ دا مجالس دا خانقاهونه آباد ولري چې دې کې تزکیة النفس کېږي. د دې مثال د هسپتال دی، د دې مثال د سیمچ دی، د اسلام مختلفې قلاګانې دي. زموږ مدارس دا د اسلام چوڼی دي او دا خانقاهونه د سیمچ دی، د سیمچ دی، د هسپتال دی. په دې کې ورته علاج کېږي او بیا ګراوند ته وځي او د الله په محبت کې خپل سرونه کټ کوي او د دنیا د چا هم پروا نه کوي. د هغې وجه دا ده چې نن تاسو وګورئ ټولې امریکې او برطانیې او دغه نیټو فوجونو ځان ته ټوله دنیا سرنګون کړې ده
خو چې کوم خلک د دې سره تعلق ساتي دا خلق الله ته سرنګون دي دی امریکا ځان ته سرنګون کړی دا واخر الحمدلله